بسم الله الرحمن الرحیم. من احب شیئا اکثر ذکره. من احب شیئا هغه څوک چې یو څیز سره محبت کوي، اکثر ذکره نو د هغې ذکر زیات کوي. په دې سبق کې د انسان د یو څیز سره د زیات محبت تذکره ذکر کړې ده. خو یو انسان دا معلومول غواړي چې د دې بل انسان کوم یو څیز ډیر خوښ دی، نو خیال دې ورته وکړي چې د کوم څیز تذکره ډیره کوي او ډیر یې یادوي، دغه څیز د دې انسان خوښ دی. من احب شیئا اکثر ذکره، د دې نورو کلماتو لغوي تحقیق خو مخکې تیر شو. ذکرون چې دی دا مصدر دی او دا د باب نه سره ینصرون راځي. معنی د یو څیز یادول، د یو څیز تذکره کول. من احب شیئا اکثر ذکره، د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، احب فعل فدی کې هو ضمیر، هغه د دې فاعل، شیئا مفعول به، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا صله شوه د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صلې نه دا مرفوع محلا مبتدا شو. اکثر فعل فدی کې هو ضمیر، هغه د دې فاعل. ذکره کې ذکر مضاف هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو د فعل اکثره د پاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه مرفوع محلا دا خبر شو د مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.